دا چې دی ریاست سوات محل ورته وایي. ریاست سوات چې دی دا تقریبا دا په مخکې په افغانستان کې و، دا گورنر هاوس دی چې څه وخت 1857 جنګ ازادي شروع سوله، نو انګریز چې و اخري دومره په کامیابۍ په چټکه باندې په ایشیا باندې قبضه راوسته. په هغه قبضې کې چې دی متحده هندوستان انګریزانو ونیوی، د هغې بعد افغانستان چې دا ځان ته یو ریاست و په هغه ټیم کې، نو دا سوات چې و دا د هغې منسلک و، دا صوبه وه د افغانستان، دا گورنر هاوس و. او چې څه وخت د امیر یعقوب خان زمانه کې ګندمک معاهده وسوه، د ګندمک په معاهده کې دوی خفیه معاهده چې وه هغه د انګریزانو سره کړې وه، ځکه په دې باندې چې انګریزانو په درې طرفو باندې جنګونه شروع کړو. یو چې دا اوسني وخت کې خیبر پښتونخوا کې پکې ده، د دا طرف څخه هم شروع کړو. نو خیبر پښتونخوا کې دغه ریاست چې سوات او یو چترال، دا دواړو ریاستو په خفیت انداز باندې د انګریزانو سره خپلې معاهدې کړې وې، نو په اټیم کې برای راست اټیک انګریزانو نه ورباندې وکړي. نو د هغې بعد د دې د ځان د ریاست د اعلانولو اعلان یې وکړي چې دا ځان ته یو ریاست دی، دا سوات. خو د هغې په بدله کې بیا تقریبا په 1971 کې چې دی ریاست سوات او چترال دا په پاکستان کې ضم شو. ولې 47 کې چې دی پاکستان آزاد شوی دی، د هغې بعده